دوجه انداز دي چې یو کله موږ د زندگی فیصله کوو واده هغه دپاره هیڅ قسم ایجوکیشن نشته ده، هیڅ قسم تعلیم نشته ده. نه د موږ علما بدقسمتي نه دا فرض ادا کوي، نه د موږ استاد دا فرض ادا کوي، نه د موږ مور پلار دا فرض ادا کوي چې زوی ته چې واده کوي پتا د الله کوم احکامات راځي او ته به د خپل ښځې سره گزاره څرنګه سٹارټ کوي. موږ ته خو چې ملګرو چې وویله بس هغه مو په سترګو پټې کړي چې بس ملګري چې څه نامونه خبرې کوي تاسو ته پته ده. دوم دا چې کله واده وکړې نو اول به د کور بوډۍ در پسې سي چکړه چې دی ولې نه کېږي ولې نه کېږي ولې نه کېږي ولې نه کېږي، بیا به ته خپله دا وایې چې یاره چې زوی مې وسلای زوی مې وسه دا مو ډېره په سر ختلي چاره بس اولاد. خو دوستانو بدقسمتي دا ده چې دا څوک نه ګوري چې دا هغه اولاد زه ستره وم چې دا به ما پسې دوا کوي او دا به ما دپاره صدقه جاریه وي که په دغه اولاد به د ما آخرت بربادېږي. ولې چې یو کس به یوه ښځه به 10 کسه جهنم ته بونجوي چې کله الله په دې حکم وکړي چې جهنم ته نو دا ښځه به ورته وایي چې یا الله 1 مومنټ پلیز ما یو گزارش تعالی به ورته چې وایه ورته وایي چې ما ورور ما پلار ما تره ما ماما ما خاوند ما زوی ما خو دو خدمتونه کړي دي، کپڑے مې تیارې ورکړي دي، 2 میلمه مې سنبال کړی دا، کور چې مې جاړو والی ده، صفایي مې کړي، دا مې کړي آ مې کړي دي، ما خو دا ډیپټي وه په دنیا چې دا هر شی ما کړي دي. خو دو چې یو کس ما ته چې نسته ده چې هغو دا ویلي چاره لمونځ داسې کوه، تلاوت داسې کوه، روزه داسې نیسه، ما ته چار شولی دي، ما نه چا زده کړي وای، زه چا ته تللی وای. زه خو پښتون په کور چې و، زه خو تر دروازې باره نسلی وتی. پښتانه وایي چې ښځه به جنازه له کوره وځي، هسې به ښځه له کوره نه وځي. نو دوستانو الله پاک ورته فرمایي چې بالکل تا خبره صحیح ده. ونیسو شا به واپس کو نو د یوې ښځې په سر به 10 کسه جهنم ته ځي. نو موږ چې کله اولاد غواړو د اولاد نه اول دا سوچ پکار ده چې زه جان دپاره صدقه جاریه جوړوم او که زه جان دپاره د آخرت تباهي غواړم. اولاد بارے چې نو د علماو سره پوښتنې وکړو بیا به علما خود به خود مجبوري چې تاسو ته به دا خبره ترشي. نو دوستانو خلاصه د کلام دا چې د الله نه به مدد غواړو چې یو ورته مو ودونه کړي دي اوس به میړان جوړېږو، چر مو ودونه کړي دي اوس به میړان جوړېږو. ټیک ده، میړه میړی میړه میړی ټیک سلا چې اولادونه غواړو بیا به پلاران جوړېږو، پلار پلاری ټیک ده. او چې چا مور پلار زمدي بیا به زمن جوړېږو، لونه به جوړېږو. پرون بیان نه بعده ډېر مختلف قسم ته سوالونه رااله. یو سړي دا ویلی چې ما خو دلته کیسې واروي د خدا ما ښځې ته به څوک دا کیسې کوي. نو ما داسې تا ښځې خو زه نه یم ذمهوار، صحیح ده. خو دلته راغلی ګنټه کېناستلې خبره دې زده کړه، لاړ شه کور ته، کور چې ښځې سره وکړه کېنوه چې بی دا شی ما نن زده کړه، راسه چې ما ته ګډه دا زندګي سره شریک ولی چې دا ما فرض دی تا فرض دی. بل سړي ډېر زبردست یو سوال وکړل، ویلی چې موږ د ګرګډو کورونو چې زه خو به خپل بچی پوه کړم، زه به کوشش کوم خو د ما په کور چې ما ورېرونه ما خوریان چې دا کړه چې شکنجا کوي، بده خبره کوي، دا کوي دا کوي، زه څرنګه منې کړم. نو ملغو ذمهواري تا نه ده، ته خپل زوی ته دوره محبت دوره مینه ورکه چې کله تا زوی شکنجا کوي نو هغه ته دا وایي چې بچیا دا غلطه خبره ده، په دې خدای ناراضه کېږي، دا کیسه مه کوه، ما یقین ده چې بی ته دا بده خبره نه کوي، خو دا شیطان تا په خولې دا خبره هسې راوستله په دغې طریقې. نو چې ته کله خپل زوی سره نږدې د محبت ته حاصل کړې نو تا زوی به نه ګمراه کېږي. نو مل پرون مې تاسو دا مثال در کړی و چې د نوک او د غوښې منځ ته به دریم کس تاسو نه تر ګډوه. ته خو زوی ته محبت ورکړه، ته خو خپل زوی ته نږدې وکړه. بیا د زوی نه زیات تربیت دوستانو دا د لور ده. دا څوره خبره مې چې ته وکړلې د دغه نه زیات تربیت دا د لور ده. ولې چې زوی صرف یو فرد ده، لور خاندان ده. لور به سبا یو خاندان آبادی، لور به بل کور ته لږې. نو موږ چې بریانی یو پلیټ هم چا کره لږو، چاولو یو پلیټ هم لږو، آشک شلی صفا کو برابرې کو، غوښه مشه برابره په چېږدو، چاره به داسې نه وایي چې څه خاوړې ښځې دي دوره تمیز نسته پچې. خو دوستانو زه جاهله انپړه لور بل کور ته څرنګه استولی سم؟ په هغه ما شرم
ما پښتو نه خرابېږي. ولې چې پښتون دا وایي چې لور خو به چخې کې، لور خو پردي کور ده، دا خو باسې چخې سي، موږ خو بل ټکی نه کوو. خو دوستانو لور خو هغه لور وه چې د هغې دپاره به سردار کونین په دوه پښې باندې ولاړو. لور محبت د پلار سره یا د لور چې کوم احساسات د پلار سره زوی لس زمانه د یوې لور جي ته نسي رسېدای. د زوی په تربیت باندې تا ته په جنت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا مقام نه ملاویږي، دا تا ته د لور په تربیت ملاویږي. ولې چې لور ډېره زیاته اهمه ده، لور ډېره زیاته ضروري ده. دوستانو ما یوه لور ده په هغې په تعلیم باندې چې ما کوم فایټ کړی ده، چې ما کوم مقابله کړې ده، ما کومې خبرې برداشت کړي دي، هغه اوس تاسو ته زه نه څه کولی چې هر سړي به دا ویلی چې نه په دغې دوره پیسې ودې لګوي، دا خو پردي کور شاید دا خو به واده سي، دا خو به لاړه سي. خو دوستانو په هغې لور باندې زه نن فخر کوم، زه په خوشحالېږم. د ما عزت ده. ما کور شروع کړی ده، لا اوس بنیاد خو چې نقشه مو جوړوله نو ما آرکیټیکچر ته وویله ما دوه مې زمون دی، یوه مې لور ده، نو یو فلور به دغو درې ورته کېن. نو هغه داسې ما ته ویلی چې بیٹی، ما ورته ویلم ہاں بیٹی. میں بولے چې وہ تو بیڈروم وہ ہے نا مہمانوں کے لیے گیسٹ روم ہے. ما ورته ویل نه، بیا ما ورته ویل چې ما لور که واده سله، دا واده سله ما سره خو رشته ختم نه سله. د واده نه بعده به د ما لور د مېلمه په طور ما کور ته ولې راځي؟ د خبره ته مو سوچ ده. موږ چې کله لور واده کو بیا پښتون وایي چې لور واده کې بس صدا د واده کړله، بیا به د لور پوښتنه نه کوي، لور پسې به نه ورځې، دې حال به نه اخلې، بس دا واده سره لاړه کیسه ختم. بیا که تا کور ته راځي بیا به دا د یو میلمه غوندې راځي، د واده نه پس ته تا په کور چې لور ځای نسته. خو دوستانو دا غلطه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت فاطمه واده کړه نو روزانه به دا چې کله د خلکو نه فارغ سم غرمې ته اول به دې کور ته ته چې لورې څرنګه یې ټیک ټاک یې جوړ مچ تکړه. اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یاره کور د ډېر لرې ده، دوره لرې زه نه سره راتلی. نو مسجد نبوي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د کرایې کور ورته واخیسته او حضرت علی ته ورته وویل چې دلته راسه ما سره نږدې پاته کېږي، ولې چې په دې سره غرمه دوره لرې تګ راتګ ما پره مشکل ده. دوستانو پیغمبر د زمانې خدا کار کوي. خو ما تاسو ته په جمعې چې دا خبره کړې وای چې د ما بنیادی خرابي چې شاید هغه د ما رسم ده، د ما رواج ده، د ما پښتو ده، د ما غیرت ده. زه په دغو شیانو چې ګیر یم، زه په نام مسلمان یې که نه په الله او په رسول په خبرو د ما یقین نسته، نه د ما په هغې باندې ایمان سته. ده دا ده چې رواج چې وایي خلک به چې وایي، خلک برپورې خاندي، پښتو ده پوه سره دا خبره پښتو چې دا په رواج چې نسته ده. یو سړي ته ما ورته ویل مل دا خویندو ته خپل حق ورکړه ظالمه، دوره لمنځونه او دستونه دې غږ وکړئ په پښتنو چې چا خور ته حق ورده که ځای ورکړه. بیختې وځه چې ودې وځې پوه دا تا دوره بزرګي، نو ته به پښتنو ته ګورې که ته به د الله رسول حکم ته ګورې. دوستانو دا شی تر نه وباسو. اول کلمه ووایه، مسلمان صدا ووایه چې الله زه اول مسلمان یا بیا پښتو دي، ټولې مسلې به دې حلې، ټولې مسلې به دې حلې. په خبره مو سر خلاص څه که نه؟ ما خیال د غوره سبق مو ډېر وکړه نو مکاري صاحب. عمل ضروری ده. دا خبره خو موږ روزانه وارو، خو خدای دې عمل اچھا موږ بیا عجوبه خلک دا یو که نه چې موږ بیا هره کیسه په خدای ور واړو که نه، چې خدای دې توفیق راکړي. خدای پاک وایي چې کل یوم هو فی شأن، وایي چې د ما د هرې ورځې خپل کارونه دي، ته خپل کارونه خپل کوه، زه دوره لیا نه چې زه به تا کارونه کوم. وایي موږ هر کار په خدای ور اړوو چې بس خدای دې داسې وکړي، خدای دې توفیق راکړي، بس خدای دې همت راکړي، خدای دې داسې وکړي. خدای پاک وایي چې نه زه تا کارو پاره نه یم، ما خپل پوره کائنات دي، کل یوم هو فی شأن، د ما ډارې پوره ده، ته خپل کارونه خپل کوه، ته جانے کار دې جانے خو ورځ به راځې بیا به دې پته ولګېږي چې دال میں کتنا کالا ہے. سعید اچھا کا چسوالی سبا شپې ته به زه نه یم شي. نو دلته په دې چې خو ما خیال داسې نوجوان نسته ده، ولې چې کوم زړي داسې کار کوي بیا هغه نه لمونځونه کوي نه درسو ته چېرېږي، که دو درسو ته چې نسته ده دو به داسې نه کول.
اوله کیسه خدا د چنن سبا یو سټایل دا چې دا دغه جن سر ورخه ادغه جن ورخه دا پاس چې پروتي دغه قز وای په عربي چې او په حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سختی سره منع کړی دا قز چې کوم دا چې دغه د هغه کټکړای سر لاندې نه او پاس ټوپۍ غوندې وشتانی دا خو قطعا ناجایز دا خو حرام ده چې کوم اوږده وشتان دي هندوان دا د بودست چې کوم دي کنه دغه رواج ده چې کوم وشتان دي وشتان سنت دي د شک نستا خدا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پرشي دي دا هغه چې دا لغړه خله و پسا وشتان وځد کړیو سوال دا ده صحیح ده لغړه خله ځنکای چې کله وشته وځد کې نو عدت تشبیه راځي د شجو سره لکه یو جنکای او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه نر باندې لعنت ویلای دا چې کوم نر د شجو غوندې مشابهت اختیاري خپل شکل د شجو غوندې جوړي او پیغه شج رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلای دا چې کوم د سړو غوندې خپل سټایل خپل فیشن او خپل شکل جوړي صحیح ده نو په یو سړی چې د الله پیغمبر لعنت وایي دغه نه به کومه د خیر توقع ولري یو بل خطرناک خبره ده چې ژیره دا سنت ته بلکې علما فرمایي چې دا د واجب په درجه چې دا ولې چې تمام انبیا او تمام صحابه او تمام تابعین او تابعین او علما صلحا چې څوره شخلق د الله والدي دغه ژیره ایشه او دیو صحابینه هدا ثابت نه ده چې غیر خوله ده دیو پیغمبر نه هدا ثابت نه ده چې غیر ژیره خوله ده د ژیره خول بیا ها دور د چې خو در خوله کنه خودوسانو د ژیره مذاق یا د ژیره سټایلونه جوړول پیغه فیشن کول دا ډېر غټه ګناه ده او دوستانو ما ابدر دا تر طویلی و چې کم خلق سود کوي کم خلق جوه کوي کم خلق لوفر دي دا چوک دي خو د ما او د تا خپل دي لا مې زوی ده لا مې ورور ده لا مې تربور ده لا مې د خاندان ده خو خبره دا چې مشر دا جرأت نسی کولای چې دا خبره د خپل کشر ته ور سمجھاو کی ولې چې د بچپن نه دوریاں اتنی زیادہ ہیں دور مطلب دا چې فرق د پدواړو چې مشر کله خپل جان مشر غنل نه ده مشر بدمعشی کوله بل مجبور و سپرینګ چې چور دباو کوي کنه دور د چې پریشر زیاتی شي خو بیا چې کله د معمولی لاس وکړل د سپرینګ ته پړخ پال بیا داسې لاړ سي چې بیا به پدرې می غلې چنه منده نو پریشر چوا په زوی باندې ها اخر چې هغه کله لاس اوزي جوان سي بیا خو چنه سي کوله بیا خو تا توي چې سړی اوس ته ډوکی ماته خپل ترچینه پوه شي بیا دلته نه پلار کنټرول په کولای سي ځکه درته وایي چې له اوله نه به خپل پلار جان نه په پلار جوړی چې جان نه پلار نه کې جوړه او پلارواله بدمعشي نه ده وال ټکول پلارواله نه ده ظلم جبر سختی دا پلارواله نه ده پلارواله محبت ده پلارواله څه شاید محبت مینا خپل اولاد ته مینا ورکا خپل اولاد ته عزت ورکا د اولاد مور ته عزت ورکا هر شی بلې هیڅ پریشانی نشته کني بیا چې دا کوم خلک داسې دي چې ستر دي دا بیا اوس یو زوی پیدا کول یو لور پیدا کو به دا ما ټولې کې سه په اپلای کو بیا ګوره چې آکړه چې به چرنګي ودونو جی موبایل موجوده چې کوم چالیږي د سالمت جیب تر اوسه دلا دغه چې کوم دی کنه آیا څه روکتام څه د سواشتا علاج شته چې شاتر واچې دا موبایل نه دی چې دا موبایل لکه هر قسم اپشن دی کنه دغه روکتام دغه غاټ دې هیڅ روکتام نشته دغه